أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سورة بقرہ و ابتدا کی منگویلیو درې ډلې دي. اول کې د کتاب عظمت و صداقت د کتاب، بیا د اولنۍ ډلې 15 صفتونه او د هغې اخري انجام، بیا ورپسې 2 آیتونو کې د کافرانو چې کم مخالفین دي د هغې مختصر تعارف ځکه چې ښکاره دشمن دی او د هغې اخري انجام. اتم آیاتنا ومن الناس من یقول سرا د منافقانو تذکره کوله، د هغې بد خصلتونه ذکر کول د لپاره چې دا ښه واضح شي، خلک یې وپېژني، ځکه چې دا د لستوڼي ماران دي پته نه لګي. بیا ورپسې مثالونه په وضاحت د دغې خلکو. ورپسې بیا مسله د توحید وا، ټولو خلکو لا دعوتو د توحید چې او خلکو ټول خلک څومره چیئ په هر ځای کې چیئ، د هر ځای چیئ راشي او د الله بندگی کوي، راشي او الله یو ومنئ. هغه الله ستاسو رب دی، تاسو یې پیدا کړي یئ، ستاسو نه مخکې خلک یې پیدا کړي، په هغې باندې دلایل پیش کول. نو د الله سره څوک شریکان مه ګرځوئ. خلک لګیا دي وینا دا قرآن کریم خو صحیح کتاب نه دی، دا د الله کتاب نه دی. نو الله وایي راشي یوزا مقابله وکا، په خپله باندې د دې په مقابله کې یو صورت جوړ کا، په خپله نشي کولی نور راوغواړه هغه دې وکي، که نشي کولی او چرې بیا ونه کوي نو جهنم ګورئ مخې ته را روان دی. هلته به خلک پکې هم سوځي، ګټې به هم سوځي، کافرانو د پاره تیار کړی شی دی. نو چا چې خبره نه منله هغې له تخویف ورکو، چا چې خبره منله هغې له بشارت و بشیر الذین آمنو سره. بیا د خلکو یو اعتراض و چې دا د الله کلام ځکه نه دی چې الله د وړو وړو څیزونو ولې نوم اخلي، نو دا د الله کلام نه دی. الله د هغې جواب وکړو چې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. واړه چې دي نو دا هم د الله مخلوقات دي، که هغه ماشه دی او که د ماشې نه وړوکی وي نو هغې الله د دې مثال بیانول چې فایده پکې ده نو پرېږدي نه. الله د هغې نه بیانولو کې سباق نه محسوس کوي. دا مثالونه چې بیانېږي نو دې کې 2 قسمه خبرې راشي مخې ته، د مؤمنانو ایمان ښکاره شي او د کافرانو کفر. د ایمان والو ایمان کلک شي، زیات شي، او د کافرانو کفر ښکاره شي، هغه زیات شي او هغه خلقو ته ښکاره شي.
کم چې د قرآن کریم خلاف دي نو څوک دي فاسقان. نو د فاسقانو خبره ذکر کوله چې هغه کې د بد خصلتونه دي، لوز ماتي. فاسق سړی دی بل لوز ماتي، الله سره لوز کړل هغه ماتي، مخلوق سره لوز کړل هغه ماتي. دا د خسړي صفت نه ده. لوز ماتول بیلوزی کول دا خبره نه ده. دویم ويقطعون ما امر الله به يوصل، الله د یوشی مبارکی حکم کړل چې دا یو ځای کې او دی کټکئی صله رحیمی دا هغه کټکئی. بعضی کارونه داسې دي الله وی وې کوي دی نه کوي، نو دا الله هغه حکم کټکئی دی. او درې مدادا چې د فساد کې پزماګه کی، نو آخری انجام سره خاسرون سره داغه تذکرہ وا. بیا ورپسې انعاماتو الله وی د نشنه مشته کړی، پزماګه کې دا سچې تاسو تخکاری اسمانونه دي سدي دا ټول استاسو د فائدې لپاره پیدا کړلی. ورپسې بل انعام په طریقه د پیدائش د نیکو. ستاسو نیکو آدم علیہ السلام الله پیدا کړو، الله خلیفہ کړو، الله هغه ته نمونه خودلیو، الله هغه د خلقو د ملائکو مسجودی ګرځولو یا امامي ګرځولو. بیا آدم علیہ السلام په خپل خصوصي ځای چې هغه جنت ته باغ کې وسولو، هغه له داغه بیوی مور کړوا او هغه ته وی چې تم وسا او ستا بیبي دې موسی، خو یو شرط پکې خبره ده، یو بندیز پکې شتی چې دی ونی ته بنیز دې کېږي نه، کنيز دې شوي نو خپل نقصان و خپل او کوي. موږ پښتو کې خلک وایي مستی به د ځاني وي. دا شیطان دا کسب وکړو، وی ولول راکوز کړه راوي خو یول د جنت نه راوېستل. نور زینو کې دا تفصیل بیا راځي چې په ست طریقې باندې راوېستل. قسمونه وته وکړو سسې وته وي، مختلفو زینو کې دا تذکرې راځي. الله وایزم دغه شیطان ته وی ته کوشا آدم علیہ السلام او حوا هغه ته وی تاسو کوشئ، نو ټول ته وی کوشئ تاسو دې زینا جنت نزي. آدم علیہ السلام خبر باندې پوه یا پوه شو، نو الله نه معافي وغوښته، الله رب العزت ته معافي وکړه. الله ته وسو کلمات په زړه کې واچول او هغه کلمات اوه چې دا غي تذکرہ مخکې شی و. سورۃ اعراف کې تیر راضی وا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هغه کلمات او تخودلیو هغه کلمات ویلیو، الله رب العزت خبره منظور کړه. نو الله ټول ته وایي ز کوشئ دنیا کې تاسو اوس د پاره زید وسیدو ده التکبا تاسو ته زما طرفنا هدایت برازي پاغي باندې عمل یو کو نو کامیاب به، خوف او یره بد باندې نه، او کو نا انکار یو کو ناشکری وکړه، هغه هدایت یو نه تعلیمات یو نه منل، هدایت یو نه منل، نو ګره جهنميانو کې بشمار شي. بیا تذکرہ وا بنی اسرائیل ته خطاب کله په یو بیان کې کله مختلفو بیانونو کې دغه سکیږي یو طرف ته خلکو سره خطاب کوي، نو کله بل سره خطاب کوي، کله خلکو کې ګڼکسان ناسي نو کله یو قسم خلق مخاطب کی، کله بل قسم خلق مخاطب کی. نو بنی اسرائیل ته وایي چې تاسو له خو الله ډېر نعمتونه درکړي، نو داغي نعمتونو شکریا ادا کړئ
او شکریه د هغه نعمت داده چې راشي ایمان راوړی توحید ومنئ. هغې ته دا خبره کوله چې دغه کافر چې قرآن نه مني پیغمبر نه مني نو دا کافر کیږي. بیا اگر چې هغه ته کتابی بو ته ویل کیږي د اهل کتابو کې خو دی لیکن د کافر شوی دی د مشرک شوی دی نو د خپل دین نه مغوښتی دی لیکن ویل کیږي ورته په دې باندې چې د ځان ته هغه وایي او حال دا چې د په هغې کې شمار نه دی یو مشرک شوی دی یو کافر شوی دی نو ایمان راوړئ په هغه څه چې ما نازل کړلي تصدیق کوونکې دا د هغه څه چې ستاسو سره دي. که تاسو دا کتاب قرآن یې ونه منو نو دا به داسې شي لکه تاسو چې خپل کتاب نه منئ. بل دا ستاسو کتابونو کې احکامات دي که هغه مخکینیو او که زمونږ دا امت دی دې ته هم دا حکم دی تاسو د آیاتونو مقابله کې پیسې به نه اخلئ. آیاتونو مقابله کې به تاسو دنیا نه غوره کوئ. دا الله حکم پرېږدئ او دنیا غوره کې داسې به نه کوئ. نو په دې ځای کې مخکې خبره شوې وه چې د یهودیانو بد خصلتونه دي درې او بیا ورپسې د مسلمانانو د مؤمنانو درې صفتونه دي خو د هغې تذکره کوي. لا تشترو سره یو خصلت د هغې بد چې دی به پیسو باندې حکم به بدلاو. داسې ګڼ وخت کې د دې شوي دي. یو پیرې ما یو خبره واقعه مخې ته ذکر کړې وه. یو بله واقعه م راتله عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ لږ وروسته راغی. هغه سړي ځان ته تورات ښودی دی او کم ځای کې چې حکم دی د رجم دا رجم په هغه ځای باندې ګوته ښودي ده. دا خلک خبره زموږ پښتو کې خلک وایي غرضي ځای چې نو په هغې باندې ګوته ږدي وایي. نو د هغې مطلب دا چې کوم غرضي ځای دی هغه په ګوته باندې پټئ خی نه پټئ چې خی ګوته پرېږدي خی ورته نو دا خو بیا ښه صفت دی. نه ګوته پرېږدي پټئ نه هغه ګوته ایښودی وی لاس یې ایښودی په کتاب باندې هغه کوم ځای چې هغه پټ کړی مخې ته وروستو کوم چې ښکارېده هغه یې ووایه کوم چې نه ښکارېده هغه یې پرېښود. وی ګوره زموږ کتاب کې نشتي که رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دارنګې نور صحابه هغې سره د تورات علم خو نه و. تورات کې څه دي نه خو په بله ژبه کې و هغې باندې خو دوی نه پوهېده. په دې کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ راغی نو دی خو هم د تورات عالم و نو دی لږه دا ګوته لاس یې چوت کته چې لاس یې چوت کو نو حدیث کې راځي فاذا آیت الرجم تلوحو نو د ګوتې د لاس د لاندې چې کوم ځای و هغې کې هغه آیت د رجم هغه پړقېدو. کله یو سړی یو خبره ګوري نه هغه بس نظر لاړ شي هغه ځای باندې ودرېږي سړي د هغه ځای دغه زما هغه مقصدي ځای دا دی مقصدي ځای هغه و هغې باندې ګوته ایښودي وه نه هغه پړقېدو. بالکل واضح ښکاره دی ښکاره حکم دی دی نه مني. نو هلته کې هم پیسې واخلي نورو ځایونو کې هم پیسې اخیستې شي دي او دلته کې زموږ خلک هم پیسې اخلي. ملیانو ته هم خلک وایي پیسې اخلي بدنام دي. نور خلک هغه هم پیسې اخلي وسواري او سړی اخلي پیسې رشوت اخلي. او هلته کې به یې لیکلي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار دواړه به جهنم ته ځي. رشوت ورکوونکی رشوت اخیستونکی او دی به رشوت له بل نوم ایښودی اب اخلي سفر پروا به نه. مال جمع کا هر څنګه چې جمع کوه وایي دې ته به چا کتلی حلال به حرام به چا راوستي وي. دا بعضې خلک دغسې دي. نو
عهدی دي هغه خرڅیږي، نوکرۍ دي خرڅیږي، نور څه دي خرڅیږي، پردی ځمکې دي هغه هم خرڅیږي. ځمکه پردی ده بس ته ماله دومره پیسې راکړه تا به مې در خرڅې کړم خلاص تا ته انتقال وشي هر څه به وشي. دا څه کوي دغه اشترا ده که نه، پیسې اخیستل دي د الله د حکم په مقابله کې، الله پردی حق بناخلی پردی حق اخلي. دې ته ویلې کېږي دا ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا کې. نو ورپسې تلبیس حق د باطل سره ګډوډ کول دا دویم بد خصلت ته، او کتمان حق دام پدې کې بد خصلت ته. او ورپسې بل ذکر کوي اتامرون الناس بالبر، وی مولا ظاهر کی بل ته مسلې کوي، هغه خبره کوي خلکو ته د نیکۍ خبرې کوي او په خپل نه کوي، خپل په عمل نه کوي. او بیا درې صفاتونه د مؤمنانو مسلمانانو هغه ذکر کوي، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین واستعینوا بالصبر والصلاة. اور پسې الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. دې پورې درې صفاتونه د مؤمنانو. نو ولا تلبسوا الحق بالباطل، او مګډ وډ کوي حق د باطل سره، وتكتموا الحق، او مپټوي حق لرا، وانتم تعلمون، او حال دا چې تاسو پوهیږئ. تاسو دا پته دا چې د حق پټولو څومره ګناه ده، څومره ګناه وته کیږي، تاسو دا پته دا نو ولې پټوئ؟ تاسو دا پته دا چې حق ولې خلکو باندې ګډوډ کوي، حق ګډوډ کوي خلکو باندې. بعضی ایهام والا الفاظ اگر اوړي رسو به داغه تذکرہ راځي، بعضی سيزونه داسي چې هغه ایهام پکې خلک یې سب مبهمي خبرې کوي، مبهم مو صفا خبره کوه، نو صفا خبره باندې سړی پوهېږي، نو سړی په خوشحالېږي. او چې د ابهام والا خبرې کوي نال دی هم مخامخ پیم خپه شي، ته سم په مبهمي خبرې کوي، صفا خبره کوه. نا بعضې خلک دا حق خلق باندې ګډوډ کوي، نو الله وایي داسې بنه کوي، دا د یهودیانو بد خصلت ته. اشترا بالآیات دا د یهودیانو بد خصلت ته. نو ولا تلبسوا الحق بالباطل، مگر ګډوډ کوي حق په باطل سره، حق د باطل سره مگر ګډوډ کوي چې بیا سره تمیز نشي کولای چې حق کم یو دی او باطل کم یو دی. وتكتموا الحق، او پټوي حق پټوي ما کتمان حق مکوي. وانتم تعلمون، حال دا چې تاسو پوهیږئ. رستو برازي ومن ازلم ممن کتم شهادتا، سوک دے غټ ظالم دا غچانا چې پټ اکړه گواہی چې د سره شهادت ته گواہی دا حق ده دا پټي د دنه غټ ظالم بل یي نه، دا د ټول غټ ظالم ده. وانتم تعلمون، حال دا چې تاسو پوهیږئ چې امنګ چې کوم څه بیانونه دا غلط بیانو، دا پته ای. دلته کې چې کله یو سړی زی کیس داخلي چا باندې دې سړی زما حق غسته ده، کله کله دا ډیر کم بداسي چې د ته پته نه لګي، د یو ته پته نه لګي بل تم پته نه لګي چې حق کم یو ده، دا شی زما ده او کنه دا بل له دا ډیر کمی. نور هر یو سړی دا پته دا ما چې داوا کړل په دې قربانه دا زما کی کنه کی. بعضی وخت کې شریعت کم حدود مقرر کړلی، مثال په توګه باندې شفا دا شفا کې قانون ده، شفا به د چا د پاره اولنې حق دی د خلید د پاره، شریک دی فی نفس المبیع، چې هغه په دې زمکه کې شریک دی، په دې کور کې شریک دی، او تو اوس د زمکه خرڅې دا کور خرڅې په بل باندې دا ناروا ده. سو پورې چې د اجازت نه ورکړای دی به اجازت ورکی دنه ته پوسوږي زدا خپل ایسه خرڅوم کته اخله واخله کني ز بار خرڅو او خپل ځانو تلی نه دیوا وته وای هغه ځنه شمه غستېخه ته خرڅوا چې کله هغه خرڅږي بیا بیرسو داوو کې نه دا زما په شوفه ده هغه نو تا خو اول اقرار کړو چې نه اخلم خرڅي کا کم ځای خرڅ کا وسنګ ته دا داوا کې دا ته پته ده چې اول کې ما ویلو
او بس او یو وخت کې ویل چې او بل وخت کې وی نه دا څه کوي دیتا تلبیس حق وی دیتا کتمان حق وی کتمان حق ولی کې نو هر یو سړي ته دا پته ده چې حق کم یو دی نو باطل کم یو دی لیکن بیا به څه کوي زیبا کیس به داخلی او کیس باندې کیس به داخلی کې کیس به کوي دا پته به وتا چې حق کم یو دی او باطل کم دی زه په حق یم که دا بل په حق دی دا ته پته ده لیکن بیا هم لګیا دی نو تکتم الحق دیتا دا پته ده کتمان حق دی کوي پته یې وتا خبره مې کوله شفا اول کې دی دا حق د چا دی اولنې حق د هغه چا دی چې هغه شریک دی فی نفس المبیع هغه نه اخلي نو بیا به څوک اخلي نو بیا به اخلي هغه څوک چې هغه شریکی فی منافع دی اسباب دی هغه کې شریکی نو هغه سره به اخلي داغه لار دا داغه ولدا داغه وبودي په لار باندې زدانه واړم زما دا کور دې دې کې بل سره راضي په دې لار کې بل سره راضي نظر نه واړم نو سره شریعت هغه حق ورکړل چې توس په دې باندې شفا کولای شي لیکن د تبوي ته لازمه که خرصوم تاخلي وینا زه نه علم او چې کله وخت ختم شي د بل ځای کې خرڅ کی نو بیا به دې کیس داخل کی ته دا پته ده چې پناه حق مانه تپوس کړو الته وې انکار وکي مانه تپوس نه کړه چل کې اوسه نو یو ته وي شریک دی فی نفس المبیع بل ته وي شریک فی حق المبیع دا حقونه دي وبودي لار ده دغه نشي کول د دې ناخلی نو دریم نمبر باندې حق بیا دا جار ملاصق وته وي گاونډي بیا د گاونډي حق دی گاونډي دی واخلي گاونډي وایي زه نه علم دغه بل سره راشي دریم غړی راشي بیا به دی دا اولنې دی که دویم دی او که دریم دی هغه بیا چشمې له ګولې را روان وي هلکه اوس څه کې وایي کیس داخلوم کړه دغه شی خرڅ کړلی ما یې تپوس نه دی کړی اگه تا من تا تپوس نه کړی تا خو ته ویلي زه نه علم اوس لګیا دی د هغې اوږد تفصیل دی کتابونو کې فقه کې هغه اوږد تفصیل بیان کړی شی دی واسې مثال مخې له راغی نو دې په دې باندې پوه دی چې زما حق نشتی بیا هم دعوه کوي بیا هم کیس کوي نو تکتم الحق وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو پوهیږئ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او قائم او ایمان سره را ورکوئ زکات ورکو مع الراکعین او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه نو دا دلته کې پکې د مؤمنانو چې کوم صفت ده مؤمن بسوږي مخکې ویلو متقی بسوږي نه هغه کسان یقیمون الصلاة چې مونږ بقایمي متقی سره پرهیزګار سره مؤمن سره دیوا اقامت الصلاة کوي مونږ بقایمي مخکې مونږ ویلو منز چی قائمی نو سوک دی آغا منز قائمون کے دا مومن دے او کله چی منز پریدی پا قسمانی منز پریدی نو دا کفر غندگی کارو کخوا دمرا غٹ گناہی کرلے چی دا کفر تا نزدی دے کلوی دا کافر او دا مومن پا منز کے فرق چی دے آغا منز کولی کافر منز نکی مسلمان کئی نو دا مسلمان چی ٹیم شده مانزا دے نکی نو دا چا بشان کار کئی کافر بشان کار کوي کا نو اقیموا الصلاة قائم وای منزل را واتوا الزکات ورکوي زکات التګي وته ویل ينفقون وای ومما رزقناهم ينفقون نو زکات ورکوي ورکو مار راکین او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه بازی وای د جمع مستثابتی ورکو مار راکعين دویمه دادا د دینا ورکو مار راکعين نیک کار وکي سره د نیک کار کوونکو نه کم خلک چې د نیکی کار کوي نو داغي سره تاسو د دین کار کوي نو تاسو سره کوي کنه تاسو تم زاغي سره ملګری شيخه سوچ د دین کار کوي داغي سره ځان ملګری کوي
د هغې ملګرتیا اختیار کوي. څوک چې د بېدینۍ کار کوي د هغې سره مه ملګری کېږه، دیندارو سره ملګری شه. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، آیا حکم کوي تاسو خلکو ته د نیکۍ وتنسون انفسکم، او هېروئ ځانونه خپل، وانتم تتلون الکتاب، حال دا دی چې لولئ تاسو کتاب، فلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. چې دا دریم بد خصلت دی، دا د منافق د یهودیانو بد خصلت دی چې دغه پښتو کې خلک وایي مولا بل ته مسلې کوي په خپله پې حملې کوي. دا نه ښه، دا د هغې خلکو صفت دی، بد خصلت دی، دا د ځانه لرې کول غواړي. نو څه کوه؟ هغه کوه چې کوم الله ویلي، د الله رسول ویلي. ته چې کوم خلکو ته وایې، بعضې خلک وایي مولا چې څه وایي هغه کوه، څه چې کوي هغه مه کوه. دغسې زموږ نور خلک دي، نو چې خبره به کوي نو هغه صحیح کوي، لیکن چې عمل ته ګوري عمل خلاف ته. نو سړی د سړي خبره چې دی هغه اصل خبره جبه صحیح، اصل خبره ده. عمل خو سړی کله کله خلاف کوي، کله کله پکې هغې کې آثار هم راشي. نو چې کوم قولي خبره ده نو هغې د اول ترجیح ورکولی کېږي. نو اتامرون الناس بالبر، آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته د نیکۍ د دین توحید، وتنسون انفسکم، او هېروئ ځانونه خپل. وروسته به راشي دې یهودیانو به خلکو ته وي چې پیغمبر به پیدا کېږي اخرنی، چې کله پیدا شي نو ایمان به پرې راوړئ، لیکن چې کله پیغمبر راغی نو دوی انکار وکړو. تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، حال دا دی چې لولئ تاسو کتاب، افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه ولې کار نه اخلئ؟ عقل نه کار واخلئ که دا ته چې څه کوې نو دې ته سوچ وکړه. واستعینوا بالصبر والصلاة، او مدد حاصلوئ په صبر سره، په مانځه سره. کله چې ته خلکو ته امر بالمعروف کې نو څه به کېږي؟ تاله به خلک تکلیفونه درکوي، نو چې تکلیف دل درکوي نو د هغې په مقابله کې به ته څه کوې؟ صبر به کوې. دویمه خبر ده چې د مانځه سره خپل تعلق به ساتې، نفل مونځ دی، صلات حاجت دی، دا به کوې. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقینا دا دواړه چې دا ډېر ګران کار دی، صبر هم ډېر ګران دی، مونځ هم ډېر ګران کار دی. الا الخاشعين، مگر نه دی ګران په یریدونکو باندې، کوم چې خشوع کوونکي دي، اتباع د پیغمبر کوونکي دي، نه هغوی دپاره ګران نه دی. خو چې کوم خاشعین نه دي هغې دپاره ګران دی. اگر مونځ له راځه نو دی به ګران نه ګران کار کوي، مونځ نشي کولی، ستا ملګری دی، ته مونځ ګزار یې، هغه مونځ نه کوي. نو هلته کې مانځه له ځو، انازه ته ورشه ده، دی به بهر دقه ځای کې دقسې باران ته به ولاړي، دی به سیلۍ ته ولاړي، دی به ګرمۍ ته ولاړي، جومات ته نه راځي. اگر جومات ته راشه هغه 2 رکاته 3 رکاته کوي نو تو سره وکړه که نه. نو هلته کې هغه بهر دقه برداشت کوي، دغه سخته برداشت کوي، باران برداشت کوي، ګرمي برداشت کوي، سیلۍ برداشت کوي. لیکن او دقسې سړی چې ولاړي په یو ځای کې او هلته کې د سړي څه کار نور نه وي، په کار کې مصروفه نه دی، د چا سره په خبرو کې مصروفه نه دی، دقسې دی ولاړلی. سړي ځان بدښکاري، اوس چې دی څه ولاړلی، ځان هم سړي ته بدښکاري، دقه بدښکاره کېدل هم دی برداشت کوي، منزل نه راځي. اګر جومات ته راشه که جومات ته راتلل او دس کول او مونځ کول دا ورته ډېر ګران کار ښکاري. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، دا کسان دي چې دی یقین کوي انهم ملاقو ربهم، چې یقینا دی ملاقات کوونکي د خپل رب سره، وانهم الیه راجعون، یقینا دی الله ته ورګرځېدونکي دي. نو دا ښه صفتونه د مؤمنانو، یو هغه اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ورکوو مع الراکعین، بل یې واستعینوا بالصبر والصلاة، او بل یې الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. دې پورې دا شو ترجمه بعضې پاتې ده، او بیا انشاءالله اول نه بیا اخره پورې کوو. الله رب عزت دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. فلسطین د مسلمانانو دپاره، د مظلومانو دپاره پکې دعا هم کوي، هر مانځه کې کوئ، هر وخت کې کوئ. الله رب عزت د هغې حامي او ناصر شي، الله رب عزت د هغې امداد وکړي،
الله رب العزت ظالم کافر په خپل توره باندې ووهي. الله رب العزت دې په خپل ځانونو باندې اخته کړي. الله رب العزت مسلمانانو له بری ورکړي. الله رب العزت څومره مسلمانان زموږ نږدې دور کې وفات شوي دي، الله دې هغې نور چې څومره وفات شوي دي او مخکې وفات شوي دي مؤمنان مسلمانان، الله رب العزت د هغې تقصیرات معاف کړي. الله رب العزت له په جنتونو کې اعلی مقامات ورکړي. څوک بیماران یې الله رب العزت له شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. صلی الله علیه وسلم.